نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د هر منځ نه بعد تاسو دا یو صورت شروع کړئ او دا تاسو روزانه وایي انشاءالله العزیز تماشه کوئ په یو څو ورځو کې به الله پاک ستاسو حاجات دا پوره کړي که چېرته ستاسو حاجات دا ناممکن وي او دا پوره کېږي نه نو انشاءالله مکمل 100% ګارانټي درکوم د دواړو جهانو سردار د خولې وینا د محترمو کم سړی د هر منځ نه بعد دا صورت وای الله پاک به د انسان تمام حاجتونه پوره کړي که دا حاجتونه د دنیا وي که دا د آخرت وي که دا حاجتونه اسان وي که دا حاجتونه ګران وي دغه رنګ محترمو روزانه به الله پاک د انسان مشکلات دا به ختموي ولی ځکه ته مجاهده کې ته کوشش کې ته د هر منځ نه بعد دا صورت وي الله پاک هم ستا د هر منځ نه بعد چې څومره مشکلات دي دا محترم دا به ختموي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بهونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی زما د اسلام محترم مسلمانانو نن چې کومه زموږ وظیفه ډیره زیاته عظیمه شان او ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده دعا وکړئ څومره کسان مسافر دي الله پاک په خپل وطن باندې ښکلی کاروبار ورکړي الله پاک څومره کسان بې وسه دي الله پاک دوی وزدار کړي څومره کسان یې الله پاک غریبانان دي او یې وس نه کېږي الله پاک زموږ سره ټول حل کړه الله پاک ښې مالداره کړي چا چې څومره مسایل دي مصایب دي پریشانی دي مشکلات دي الله پاک د هر چا پریشانی ختم کړي د هر چا مشکلات ختم کړي الله پاک څومره کسان دي بیماران دي په کورونو کې دي یا په هسپتالونو کې دي تمام بیماریانو له الله پاک څونه بیماران دي هغوی له الله پاک شفا ورکړي محترم مسلمانانو نن چې کوم زموږ وظیفه ده ډېره زیاته عظیمه شانه بهترینه ده که چېرته د یو خور حاجت نه پوره کېږي د یو ورور حاجت نه پوره کېږي همدا نن وظیفه دې وکړي انشاءالله العزیز 100% ګارانټي درکوم چې الله پاک به هماغه حاجت پوره کوي ځکه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د دې صورتونو متعلق ډېره زیاته ناشنا او ډېره زیاتې عجیبه خبرې کړې دي محترم مسلمانانو دنیا کې موږ وخت تېروو په دنیا کې موږ اوسېږو هر سړی څه نه څه حاجت دی د هر سړی څه نه څه مشکل دی هر سړی څه نه څه پریشانۍ کې دا ګیر دی تاسو یقین وکړئ نن سبا ژوند تېرول محترم او ډېر ګران کار دی موږ دې ذکر کوو دا موږ ته یو قسمه امید میلاویږي موږ الله پاک د خپل جړا کوو خپل فریاد کوو زموږ خالق زموږ مالک زموږ رازق دا زموږ فریاد محترم اوري به محترم مسلمانانو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایلی دي څوک دا وظیفه کوي نو وظیفې ترتیب او طریقه کار به داسې شي که تاسو که څوک دا وظیفه کول غواړي د هغوی حاجات نه پوره کېږي نو د سحر د لمانځه نه بعد دا صورت وایي د سحر د لمانځه نه بعد صورت یاسین یو پرې وایه د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې کوم سړی د ورځې په اول کې صورت یاسین ووایي الله پاک به تر ماښام پورې الله پاک به ترې ټولې ورځ څومره حاجات د انسان دي الله پاک به تمام حاجات دا پوره کړي ګوره د مدینې منورې جانان څومره ښکلې بهترینه خبره کړې ده چې کوم سړی د ورځې په شروع کې صورت یاسین وایي الله پاک به له هر قسمه حاجتونه پوره کړي اوس موږ ته د نبي کریم علیه الصلات والسلام د خولې فرمان هم شته دی اوس موږ څه کوو دا صورت یاسین موږ وایو که نه وایو نو محترم مسلمانانو صورت یاسین دا ویل پکار دی ځکه زموږ حاجات دا پوره شي د ماسپښین د لمانځه نه بعد سورة الفتح ویل پکار دی انا فتحنا لك فتحا مبینا څنګه چې الله پاک نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته فتح دا ورکړې وه مکه مکرمه محترمو دا فتح کړله چې کوم سړی سورة الفتح وایي الله پاک به انسان ته کامیابي ورکوي الله پاک به انسان ته روغ ژوند ورکوي الله پاک به انسان له په ژوند کې محترم ترقي ورکوي نو د ماسپښین د لمانځه نه بعد سورة الفتح او دغه رنګې د مازدیګر د لمانځه نه بعد سورة النبا عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون الله پاک به انسان د سترګو نظر سیواږي
الله پاک د انسان مزغو ته قوت ورکي څومره مشکلات د محترمه دا ور الله پاک ختم کی او دنیا نعمتونه الله پاک د انسان لور کی آخرت با الله پاک د انسان لور کی جنت به محترمه دا ور کی سورۃ النبا پیدا محترمه او د ماهم د مانځنه بعد چې څوک مدینه منورې جانان فرمایي چې څوک د ماهم د مانځنه بعد سورۃ واقعہ وای دا سړی به خرید کیږي نه دا سړی به همیشه د پاره مالدار نه کوم د مالداري لپاره لګي نو خطي کله او وظیفه کو کله بل کو د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم دا فرمان اومنه د ماهم د مانځنه بعد تاسو سورۃ واقعہ شروع کړئ ان شاء الله العزیز مالداری بم راځي پیسې بم راځي دولت بم راځي کاروبار هم شروع کیږي او دا رنګ محترم او ثواب هم ملاويږي ماسوتن مانځنه بعد سورۃ واقعہ ماسوتن مانځنه بعد سورۃ الملک محترم دا ویل پکار دي کم سړی وای چې د ماسوتن مانځنه بعد سورۃ الملک دا وای تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر فرمایي چې په انسان باندې د قبر عذاب نه محترمه عذاب قبر نه محفوظ وساتي الله پاک نو سوال کول بکار دی دعا کول بکار دی الله پاک موږ قبر عذاب نه ساتي دنیا کې کوسپوره ده دنیا کې کپړې شته نشته لنګ دی او ارسره وکړ بیا هم سنه سکیږي وخت تیریږي الته باغ سره سکو الله پاک متنګ زموږ د بار الترا کی قبر کوم چې قبر دی او هغه تنګ ځای محترم او چې سوق دراګیر کی سبق او ته لارم نشته دا رنګ د اخلاصین په څوک نه موسن نمازنه بعد سورۃ الملک ول پکار دي زکه چې زمون کوم قبر دی الله پاک هغه مونږ ته کولاو کی او الله پاک مونږ عذابونه محترم دا وساتي کوشش وکړه د وظایف د هر مازنه بعد تاسو یو پیرا کوي یو پیرا سورۃ یاسین د سر مازنه بعد اصبحین د مازنه بعد سورۃ فتح ازګر نه بعد سورۃ نبا ماهم نه بعد سورۃ الواقعہ او موسن نه بعد سورۃ الملک دا شروع کړئ ان شاء الله العزیز تماشا کوئ چې ژوند څنګه بدلیږي الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته